तेरह जुमा बांधे मुंगा द निकाह पे हवाले सरा यो इशू राउचत शवे वा او دغه ایشو د وجه نه ضرورت پیښ شو چې د نکاح په موضوع باندې دو درې خبرې وشي. تیره جمعه باندې د نکاح په حواله سره دو درې خبرې شوې وې. نن به دې جمعه باندې زه غواړم چې زموږ معاشره کې چې کم اسلامي طریقہ کار باندې زمونږه د ژوند لمحات روان دي همدغه اسلامي طریقہ کار کې مونږ د ډېرو مغالطو سره مخامخ شوي یو. وی عبادت خو لیکن طریقہ کار دغه عبادت او طریقہ کار د اسلامی چې کوم اصول دي باغی کې موږ نه صدا سے غلطیانې کیږي چې په نامه د عبادت باندې کو په نامه د الله رضا باندې کو خو لیکن نه موږ نه پاغه باندې الله راضي کیږي او نه موږ د عبادت په کولو په تصور باندې د اجر او ثواب مستحق جوړیږو. غرض مدا چې په هر یو دینی کار کې د ژوند په هر لمحه کې ټول نه اولنۍ شی چې موږ لا هغې له ترجیح ورکول پکار دي هغه اتباع سنت ته. که زموږ واده دی واده سنت دی واده رسومات ادا کول عبادت دی خو کچره دغه سنت او دغه عبادت طریقې کار زما او تا د خپل وطن او د علاقې سره او تړلی شي او د الله او د الله د رسول دغه عبادت په طریقه د الله او د الله د رسول او نکړې شي نو عظیم عبادت ته عظیم سنت ته خو طریقې کار د غلطۍ د وجې نه مونږ ته الله رضا ملاو شي او نه په دغه عبادت په طریقې کار د غلطۍ د وجې نه مونږ ته اجر او ثواب ملاو نشي. اصل یو مثال عرض کول غواړم د خپلو خبرو آغاز. کچرې مونږ واده وګورو زمونږ منګني وګورو د ماشوم عقیقه وګورو د مړي مرګ په ورځ باندې خپل وطن او د علاقې رسومات وګورو د جنازې له د تګ د راتګ طریقې کار زموږ د علاقې د نظر لاندې کو دا ټول عبادات دي. د مړي رسومات سر ته رسول واده په اهتمام باندې کول نکاح کول منګني کول دا ټول هغه احکامات دي چې په هغې باندې موږ ته الله رضا ملاوېدی شي او موږ ته د الله او د الله رسول په دربار کې اجر او ثواب هم ملاوېدی شي. خو چې چونکې موږ په دغې کارونو کې اتباع د سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم نه کوو موږ د خپل د وطن او د علاقې رعایت خیال ساتو او موږ یو جمله وایو چې کچرې واده یا د منګنۍ یا د مړي یا د ژوندي وغیره وغیره په دې کې موږ د وطن او د علاقې رسوماتو خیال ونه ساتو او موږ اتباع د سنت مصطفی علیه السلام وکړو نو موږ له ټول نه اولنۍ خبره دا ذهن له راځي چې خلق به څه وایي خلق به څه وایي. کچرې ما په یو ادنا کورنۍ کې یو مالداره په ادنا کورنۍ کې یو جینۍ وکړه نیکعمله وه چې اسلام کم څیز ته معیار د منګنۍ او معیار د حق وایي د جینۍ په انتخاب کې هغه انتخاب درست و خو لیکن خلق به څه وایي چې دا فلانکی خاندان دومره ماډرن دی او دومره سادهګانو کور کې واده وکړو خلق به څه وایي مور یې ورسره نه مني پلار نه مني چې نه په دې ځای کې جینۍ نه دي کول پکار خلق به څه وایي تاسو خاندان ته ګوره او دوی ته ګوره د ستاسو استوګنې او کور ته ګوره او دوی ته ګوره خلق به څه وایي. زه په دې ځای کې یو جمله ضرور ایډ کول غواړم
زمونږ ټول که د خوشحالۍ دی او که غم دی ټول رسومات صرف د غیوې خبرې راایثار کړي دي چې په علاقه او په وطن کې به مونږ خلکو ته ګورو چې خلک به څه وایي خو کله هم یو مسلمان هم دې ته ونه کتل چې خلک به څه وایي دې ته هم کتل پکار دي چې که دا کار زه ونه کم رسول پاک به څه وایي که دا کار ما ونه کو د شریعت مطابق ما واده ونه کو د شریعت مطابق ما منګنی ونه کړه شریعت مطابق ما د مړي رسومات تر سره نه کړل ته دې ته ګوره چې خلک به څه وایي خو دې ته هم کتل پکار دي چې دنیا او په آخرت کې خلک کو ویل به تعالی نه فایده در کولی شي نقصان در کولی شي که فایده در کوي نو دې ته به فایده در کوي چې ته د الله د رسول د اتباع خیال وساتې الله د رسول د نفرمانۍ نه ځان وساتې په دې وخت کې به ته په دنیا کې هم کامیابېږې آخرت کې هم کامیابېدی شي